أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. ګرموخ کې الله پاک د استیزان مسله ذکر کړم، خداغي تعلق د اجنبیانو سره. دلته الله پاک د دریو کسانو د استیزان مسله ذکر کوي، د غلام، د وینځي او د ماشومانو. نو د دوی په باره کې الله پاک فرمایي چې دوی دیم د استراحت او د خلوت په دریو وختونو کې اجازت غواړي. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو، لیستأذنکم الذین خامخا دی اجازت غواړي ستاسو نه هغه خلک ملکت ایمانکم چې مالکان شوي دي خلاصتونه ستاسو، یعنی غلامان وینځي، دوی دی اجازت په دریو ټیمونو کې غواړي. والذین لم یبلغوا الحلم، او هغه خلق چې نه دي رسیدلی حد عقل یا حد احتلام او د بلوغ ته، نو هغوی دیم اجازت غواړي. منکم یعنی من الاحرار، دا ماشومان چې د احرارو نه دي نو دوی دیم اجازت غواړي. ثلاث مرات، درې کرتې، یعنی په دریو وختونو کې چې دا د خلوت وختونه دي، نو په دې وختونو کې دی دویم اجازت غواړي. اول من قبل صلاة الفجر، د سحر د مانځه نه مخکې، ځکه دا د خلوت او د استراحت ټیم دی. نو په دې کې انسان کله ضروری او زائد لباس لري کړي، کله کمیس ایستلی وي، نو زائد او ضروری لباس لري کړي وي، نو دی نه غواړي چې زما په بدن دی د بل چا نظر ولګیږي. له دې وجې نه په دې ټیم کې به تاسو اجازت غواړئ، ولو که غلام وي، وینځوي او یا ماشوم وي. وحین تدعون ثیابکم من الظهیرة، او کله چې تاسو ږدئ خپلې جامې د غرمې نه، یعنی د غرمې د قیلولې په ټیم کې، نو اجازت غواړئ. او دریم ومن بعد صلاة العشاء، او وروسته د مانځه د ماخوستن نه، ثلاث عورات لکم، دری وختونه د خلل پیښېدو د ستر دی، لکم تاسو تم. ثلاث عورات لکم یعنی هي اوقات ثلاث عورات لکم، دا وقتونه هي اوقات ثلاث عورات. عورات جمع د عورت دا، یعنی عورت ته د خلل د پیښېدو دا دری وختونه دي. لہذا په دې دری وختونو کې به تاسو اجازت غواړئ. لیس علیکم جناح، لیس علیکم ولا علیهم جناح، نشته دی په تاسو باندې او نه په دوی باندې جناح ګناه فی الدخول علیکم بغیر استیزان، چې دا ماشومان تاسو ته درځي بغیر د استیزان نه، او تاسو دوی ته ورځئ بغیر د استیزان نه، نو نه په دوی ګناه شته او نه په تاسو باندې ګناه شته. بعدهن یعنی بعد الاوقات الثلاثه، وروسته د دې دریو وختونو نه. طوافون، دا خبر د پاره د مبتدا مقدره دی چې هم طوافون، دوی ګرځیدونکي دي، علیکم په تاسو باندې د خدمت د وجنه. نو د استیزان د ترک د پاره علت دا طواف دی. بعضکم علی بعض، یعنی بعضکم طائف علی بعض، بعض استاسو ګرځیدونکي دی په بعضو نورو باندې. نو په هر وخت کې د استیزان د پاره حرج دی، نو د دې حرج د وجنه استیزان ساقط دی. کذالک یعنی کما بیان ما ذکر، لکه چې الله پاک مخکنی حکم درته بیان کړو، یبین الله لکم الآیات، نو دارنګي الله بیانی تاسو د پاره احکام. والله علیم حکیم، الله ښه عالم او د حکمت والا دی. واذا بلغ الاطفال منکم الحلم، او چې کله ورسید ماشومان په تاسو کې، منکم یعنی من الاحرار، الحلم حد د عقل ته یا حد احتلام او د بلوغ ته. نو مخکې خو به صرف په دې درې وختونو کې اجازت غوښتو، اوس به په هر ټیم کې د بالغانو په شان اجازت غواړي. فلیستأذنوا یعنی فی جمیع الاوقات، دې اوس اجازت غواړي په ټولو اوقاتو کې. کما استأذن الذین من قبلهم، لکه چې اجازت غوښتلو هغې بالغانو من قبلهم چې و به پخوا د دوی نه، یعنی الاحرار الکبارو، هغه احرار چې کوم غټانو هغوی چې کوم اجازت غوښتلو، نو هغه سي اجازت به اوس دوی غواړي.
کذالک یبین الله لك الله پاک چې تاسو ته مخکې د حکمونه بیان کړو یبین الله لكم الآیات آیاته بیانې الله پاک تاسو ته خپل احکام والله علیم حکیم بشک الله خ علم او د حکمت والا دی والقواعد اغناستی د حیض او د بچینا والقواعد یعنی النساء التي قعدنا عن الحیض والولد لكبرهن اغه زنانا چې ناستی وي د حیض نه ناستی وي او یا د ولد نه ناستی وي لكبرهن لوجد ډیر بوډاوالینه ډیری بوډۍ خزي وي دا قواعد عبارت دي من النساء د زنانو نه اللاتي لا يرجون نکاحا اغه زنانا چې امید نه لري د نکاح نو دومره بوډۍ وي چې امید د نکاح نه لري فليس عليهن نو نشته د په دوی باندې جناح ګناه ان يضعن چې دوی کیدي ثيابهن زیاتی جامې ثيابهن ټول جامې نه بلکې زیاتی جامې لکه من الجلباب لکه چادری شو او یا اغاغا ټکرې شو چې د سر نه تر پښو پورې دا پکې پټي نو دا زیاتی جامې چې دې کیدي نو پروا نه لري غیر متبرجات بزینة حال دا غیر متبرجات یعنی غیر مظهرات چې نوی لڅون کی بزینة دا هغه محل د زینت بزینة خفیة کقلادة لک غاړکۍ او بنگړې او خالونه نو دا محل د زینت بنخ کار کوي نو ګوره د دینه معلومه شو چې د مخ پټوله بلا ضرورت نه دی جایز مخکې یو آیات کریمه کې الله پاک حکم کړو کنه دا غینه بازي یورپی نظر والا هغه د استدلال کوي چې مخ او لاسونه او پخې د قدمونه دا ښکارا کول په بازار کې د خزو د لپاره جایز دي مخکې الله پاک فرمایلیو ولا یبدین زینتهن نه بخکارا کوي محل د زینت محل د زینت مخ ده او دا ورغوي لاسونه دي او قدمونه دي نو دا محل د زینت بنخ کارا کوي مخ او لاسونه قدمونه ور باندې قیاس دي الا ما ظهر منها مگر هغه چې عادت جرت العاده على ظهوره هغه چې تر نخکاره شوی دي یعنی عادت د هغه پخکارا کولو باندې جاری ده نو د مخ او د لاسونو او د قدمونو یعنی پدې کې عادت ده چې دا خزي په کور کې لوڅي مخې لوڅي او لاسونه لوڅوي او قدمونه لوڅوي نو الا ما ظهر منها نو د دینه د بعضی لکه ذاکر نایک او داسې د غربي مفکوري نه چې متاثري هغه وایي چې د مخ پټول چې د په شریعت کې نشته حالان کې الا ما ظهر منها پس الله پاک متصل فرمایلی دي ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن دا محل د زینت دا مخ او ورغوي او قدمونه دا بنخ کار کوي الا لبعولتهن مگر لبعولتهن خپل میړونو ته او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن نو ګوره کچرته د مخ د ښکارا کولو جواز وي په بازار کې او په کوڅو کې او په لارو کې نو بیا د میړه او د پلار او د خسر او د زوی او د پرکټي تخصیص سو خو بیا خو ټول دنیا تخکارا کول جایزو نو الله پاک بیا ولی وای چې ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن دوی به د محل د زینت یوازې دغه کسانو تخکارا کوي دا مخ او ورغوي او قدمونه به یوازې دغه کسانو تخکارا کوي نو د دینه معلومیږي چې نور ته به نخکارا کوي دا مخ بم نور ته نخکارا کوي ورغوي بم نور ته نخکارا کوي او قدمونه بم نور ته نخکارا کوي صرف دومره دا چې دا عورت نه ده یعنی که په مانځ کې دا درې اندامونه لوڅو نو مونځ کیږي عورت چې په مونځ کې په مانځ کې ښکارا شي مونږ نه کیږي او دا درې اندامونه که په مانځ کې لوڅوي خزه په کمره کې خپل کور کې مونځ کوي او دا درې اندامونه ښکارا وي مخ او لاسونه او قدمونه نو مونځ کیږي صرف مونځ کیږي عورت نه ده نور ستر ده د دې پرده بکې حجاب بکې مگر دغه کسانو نه به حجاب نه کوي لبعولتهن وابائهن نو ګوره کچرته هر چا تخکارا کول جایز وي نو بیا د دې څه مقصد او دارنګ دلته الله پاک ولی وي غیر متبرجات بزینة حال دا چې ښکارا کون کې او لڅون کې به د محل د زینت نه غاړکې او دا میخکې او خالونه دا محل د زینت دي دا چې په کوم ځای باندې لګېدلی وي دا به نه لوڅوي یعنی اجنبیانو ته به نه لوڅوي وان یستعففن او الله پاک فرمای او دا چې دوی ځان وساتي له ایستلو د زاید و جامونه خیر لهن دا د دوی دپاره بهتري دي
چې دا زایدي جامې لکه زړه ښځه ده دام چادري واغوندي او هغه لوی ټیکرې چې د سر نه تر پښو پورې ورکې پټوي نو که دا واغوندي نو خیر لهن دا د دوی دپاره بهتره ده. والله سمیع الله ښه اوریدونکی دی ستاسو د اقوالو دپاره او علیم الله ښه خبردار دی ستاسو په حالاتو. لیس علی الاعمى حرج کله چې دا آیات کریمه نازل شو چې لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تاسو خپل مالونه په خپل مابین کې په باطله طریقه باندې مخورئ نو اوس د مسلمانانو خیال راغلو چې د خپلو خپلوانو کره بلا ضرورت خوراک بم حرام وي هغه بم د دې آیات مصداق وي چې لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل لدی وجنه بس د خپلو خپلوانو کره رفت و مد د خلکو بند شو د خپلو خپلوانو کره به څوک نه تلل چې بلا ضرورت د دوی په کورونو کې خوراک دا د دې آیات کریمه لاندې راځي چې لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. دویم دا چې حتی معذورانم د خپلو خپلوانو کره به نه تلل او دا خیال به یې راتلو چې هغوی تنګیږي او د تنګېدو نه وروسته بیا د هغوی په کور کې خوراک کول دا د دې آیات مصداق دی چې لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. نو الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو چې خپل خپلوانو کره ورځي او خوراکونه ورکره کوي دارنګ معذوران دیم د خپل خپلوانو کره زی او د هغوی په کورونو کې د خوراک کوي. نو یو شانو نزول دا او دویم شانی نزول داو چې دا معذوران به د دوی خیال ته بداراتلا چې موږ د روغو خلکو سره چې په خوراک او په کاسه ناستیو نو دا روغ خلک زموږ د بعضې حرکاتو نه په تکلیفیږي لکه ړوند سړی چې دی هغه ته خو کاسه نه ښکاري نو هغه ډوډۍ چې راواخلي په کاسه کې کله یو طرف کله بل طرف داسې حرکت ورته ورکوي نو له دې وجې نه د دوی خیال ته دا راغله چې یاره دا روغ خلک دوی زموږ د خوراک نه په تکلیف دي چې د دوی سره په یوه کاسه کې خوراک کوو نو د روغو خلکو سره دوی خوراک نه کولو. دارنګې روغان خلک روغ خلک چې هغوی ویرېده چې دا مریض خو زر زر خوراک نشي کولی یا ړوند دی او یا ګوزڼ مرض والی دی او یا نور بیمار دی دی چې خوراک کوي نو کم کم خوراک کوي او زه چې د ده سره په کاسه ناست یم نو زه ډېر خوراک کوم نو دا به ماته حرام وي. نو الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو چې دومره تکلیف په دین کې نشته یو ځای خوراک کوئ که بیل بیلې کوئ نو دا خوراکونه تاسو کولی شئ. لیس علی الاعمى حرج نشته دی په ړوند باندې حرج څه مشقت او وبال ولا علی الاعرج او نه په ګوډ باندې حرج مشقت او وبال ولا علی المریض حرج او نشته دی په مریض باندې حرج مشقت او وبال فی مواکلة مقابلیهم ولا علی انفسکم او نه په تاسو باندې دا حرج شته ان تأکلوا من بیوتکم چې تاسو خوراک وکئ د خپلو کورونو نه. ان تأکلوا من بیوتکم نو دلته حذف د مضاف پکې ولګوئ من بیوت اولادکم په تاسو باندې دا ګناه نشته چې تاسو خوراک وکئ د کورونو د اولادونو خپلو نه ځکه دا مسله خو بدیهي وه چې سړی په خپل کور کې خوراک کوي نو په دې کې خو څه حرج نه و هسې نه چا په دې کې حرج نه محسوسولو چې سړی د خپل خوراک په خپل کور کې کوي اصل حرج د خپلو خپلوانو په کورونو کې و له دې وجې نه بس دلته حذف د مضاف دی بیوت اولادکم او یا بیوتکم نه خپل کور مراد دی او که ته اعتراض وکړي چې په دې کې څه فایده ده چې په تاسو حرج نشته چې په خپل کور کې خوراک وکئ په خپل کور کې د خوراک نه خو چا حرج نه دی محسوس کړی تاسو ورته جواب ورکئ چې د دې ذکر طردن للباب دی د دې دپاره الله ذکر کړی دی چې دا وروسته او بیوت آبائکم ورباندې عطف کی او بیوت آبائکم او یا کورونه د پلارانو ستاسو او بیوت امهاتکم او یا کورونه د مورګانو ستاسو او بیوت اخوانکم او یا کورونه د ورونو ستاسو او بیوت اخواتکم او یا کورونه د خورګانو ستاسو او بیوت اعمامکم او یا کورونه د عمو د پلار د خوریانو او بیوت عماتکم نه د ترونو بیوت اعمامکم د ترونه او بیوت عماتکم د پلار خورګانی او بیوت اخوالکم او یا کورونه د ماماګانو او بیوت خالاتکم او یا کورونه د مور د خوریانو د تروریانو او ما ملکتم مفاتحه او یا هغه چې تاسو مالکان یې مفاتحه د چابیانو د هغې نو چې تاسو یې وکیلان یې
نو وکیل الرجل فی ضیعته و ماشیته، یو سړی د بل چا وکیل دی، په دکان کې دی یا په کور کې وکیل دی یا په پټي کې وکیل دی یا د باغ وکیل دی. نو هغه د باغ میوې د په دکان کې او د په هوټل کې او د په کور کې خوراک کولی شي. او صدیقکم، او یا له کورونو د رښتینو دوستانو، یعنی د دوی په کورونو کې خوراک جایز دی، خدا په هغه وخت کې جایز دی چې کله د دوی رضا یا صراحتن وي او یا دلالتن وي. نو چې صراحتن رضای او یا دلالتن رضای نو د دوی په کورونو کې خوراک جایز دی. اگر چې دوی نه نو د دوی په کور کې خوراک جایز دی. اوس کته اعتراض وکړي چې تا دا قید ولګولو چې کله رضا وي صراحتن او یا دلالتن، نو دا رضا چې وي صراحتن یا دلالتن نو بیا د اقارب او د اجانب څه فرق دی؟ د اجانبو که رضا وي صراحتن یا دلالتن نو د هغوی په کور کې خوراک کولی شي. نو د خپلوانو هم داسې ده چې د دوی رضا وي صراحتن یا دلالتن نو د دوی په کور کې خوراک کولی شي. نو چې د اجازت قید پکې راغلو صراحتن یا دلالتن نو بیا د خپلوانو د اجانبو په مابین کې فرق څه دی؟ تاسو ورته جواب ورکوئ چې د دې خپلوانو په باره کې ادنا قرینه کافي ده، ادنا قرینه، او په خلاف د اجانبو نه، اجانبو کې ادنا قرینه نه ده کافي بلکې الته قوي قرینه ضروری ده. پردیو کورونو کې قوي قرینه پکار ده او په دې خپلوانو کې ادنا قرینه پکار ده. دا یو فرق دی. دویم فرق د خپلوانو د اجانبو په مابین کې دا ده چې عدم العلم بعدم الرضا دا کافی ده. عدم العلم بعدم الرضا، چې عدم د علم دی وي په عدم د رضا باندې، دا د خپلوانو په باره کې کافی ده. او په خلاف د اجانبو نه الته علم بالرضا ضروری ده، الته به د یقین بالرضا وي چې یاره دی نه خفه کېږي، نو الته علم بالرضا ضروری ده. او په خلاف د خپلوانو نه چې دلته څه شی کافی ده؟ عدم د علم بعدم الرضا. نو دلته دا کافی ده عدم د علم بعدم الرضا، چې علم دی په عدم د رضا نه، په نفس الامر کې دغه رضا وي او که نه، خو ستا علم په عدم د رضا نشته، نو تا ته د دوی په کور کې بیا خوراک جایز دی. لیس علیکم، نو صدیقکم یو سیاسی دوستی او یو رښتینی دوستی، نو الله پاک په صدیقکم باندې تعبیر کړی دی، یعنی رښتینی دوست. نو رښتینی دوست هغه د بل دوست په خوراک باندې نه خفه کېږي، نو الله پاک سیاسی دوستان نه ذکر کوي، رښتینی دوست ذکر کوي چې تا ته پته وي چې یاره دی په خوراک نه خفه کېږي. لیس علیکم جناح، نشته دی په تاسو باندې ګناه، ان تأکلوا جمیعا، چې اخورئ طعام ټول سره یو ځای په یوه کاسه کښېنئ، او اشتاتن او یا بیل بیل، نو دواړه تاسو ته جایز دي، البته په یو ځای خوراک کې برکت ډیر دی. فاذا دخلتم بیوتا، چې کله تاسو داخل شوي کورونو ته د خپلوانو، نو ادب د دخولو ذکر کوي. فسلموا علی انفسکم، یعنی علی اقاربکم، په خپلو خپلوانو باندې سلام واچوئ. تحیتا دا پیشکشی ده من عند الله، یعنی ثابتتا من عند الله، دا پیشکشی ده ثابته ده د الله د طرف نه، مبارکتن برکتناک ده. السلام علیکم کی ډیر برکت ده. طیبتن پاکیزه ده. کذالک یبین الله، امدارنګ لکه الله پاک چې مخکې درته کما بین ما ذکر، یبین الله لکم الآیات، بیانی الله پاک تاسو ته احکام، لعلکم تعقلون، د دې دپاره چې تاسو پوه شئ. مخکې قانون د ادب فيما بينهم په خپل مابین کې الله ذکر کړو، دلته الله قوانین د ادب ذکر کوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره. یو درې قانونه د آداب او د پیغمبر علیه السلام ذکر کوي. ګوره چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رابللو په وخت کې به حاضری واجب وي. کله چې پیغمبر علیه السلام تاسو ته आवाज وکړو نو ورتلل واجب دي. یو دا ادب ذکر کوي. دویم دا چې د پیغمبر علیه السلام د اجازه نه بغیر د مجلس نه وتل دا د منافقت علامه ده. او یا د نبی علیه السلام په دعوت باندې نه حاضرېدل دا د منافق علامه ده. نو انما بشکا همدا خبره ده، المؤمنون الذين مؤمنان اغه خلق دي، امنوا بالله ورسوله،
چې ایمان راوړی دی په الله ورسوله او د الله په پیغمبر. و اذا كانوا او کله چې وي دوی معه لدغه رسول سره على امر په کم کار باندې جامع جمع کون کی کار، یعنی موجب للاجتماع چې دا موجب د پاره د اجتماعي، لکه د جمعې د اختر د خطبه دارنګې د جهاد، داسې یو امر چې موجب د پاره د اجتماعي را جمع کون کې امري. نو کله چې د پیغمبر علیه السلام سره په داسې یو امري جامع چې را جمع کون کې، نو لم یذهبوا نو نزی ترینه په خپل سره حتی یستأذنوه تر دې چې د پیغمبر علیه السلام نه اجازت وغواړي. ان الذين يستأذنونكم بشک هغه خلق چې ستانه اجازت غواړي، اولئک الذين يؤمنون بالله ورسوله دا هغه خلق دي چې دوی په الله او د الله په پیغمبر ایمان لري. فاذا استأذنوك نو چې کله دوی ستانه اجازت غوښتلو لبعض شأنهم د پاره د بعضی کارونو خپلو، فاذن لمن شئت منهم نو ته اجازت وکړه هغه چاته چې اراده دی وي د دوی نه، واستغفر لهم الله او د الله نه ورته بخنه وغواړه. ولې ورته د الله نه بخنه وغواړه؟ لخروجهم عن الجماعت، ځکه د جماعت نه ووتل اگر چې په اجازت وتلی دي. ان الله غفور الرحیم، بشک الله پاک چې ډیر زیات بخون کې او مهربان دی. لا تجعلوا مگر زوی یعنی مګنئ دعاء الرسول بلند رسول صلی الله علیه وسلم بینکم پخپل منزنو کی کدعاء بعضکم بعضا، لک بلند بعض استاسو بعض نور لرم، لکه زه چې تاسو ته आवाज وکم یا تاسو ما ته आवाज وکئ، نو دلته یو بل ته اختیار دی په مابین د راتللو او د عدم راتللو کې. نو د پیغمبر په بلنه کې به بیا دا اختیار نه وي. پیغمبر چې کله درته بلنه درکي نو بیا به راتلل واجبي. دا اضافت د دعا دی رسول ته ما اضافت د فعل فاعل ته وکړو، اضافت د مصدر می فاعل ته کړو. لا تجعلوا مگر زوی یعنی مګنئ دعاء الرسول بلنه د رسول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته आवाज درکي، نو دا आवाज داسې مگر زوی بینکم په خپل منځونو کې کدعاء بعضکم بعضا، لکه بلنه د بعض استاسو بعض نور لرا چې تاسو ته اختیار دی بین الاتیان و عدمه. نو د پیغمبر د आवाज په ټیم کې اتیان فرض دی، دام جایز دی چې اضافت ته مصدر مفعول ته وکړي. لا تجعلوا دعاء الرسول مگر زوی بلنه د رسول، یعنی چې تاسو بلنه ورکوي رسول ته، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته आवाज کوي، نو داسې आवाज ورته مکوي کدعاء بعضکم بعضا، لکه आवाज او لکه بلنه د بعض استاسو بعض نور لرا، لکه تاسو چې خپل مابین کې یو بل ته आवाज کوي، نو په یا محمدو ورته आवाज مکوي بلکې د تعظیم کلمه ورته مستعمله کوي، لکه یا نبی الله او یا رسول الله. نو داسې د تعظیم په کلمه ورته आवाज کوي، دا د تعظیم نه په مجرد کلمه ورته आवाज مکوي. قد يعلم الله الذين، په تحقیق سره الله په خبر ده په هغه خلکو باندې یتسللون چې کخیږي په معنی پښو پښتو کې ورورو کشیږي منکم ستاسونه لوازن، په داسې حال کې چې یو لبل سره ځان پناه کوي، یو د بل نه ځان پناه کوي او د پیغمبر علیه السلام د مجلس نه پټوځي. نو فلیحذر الذین ودی ویریږي هغه خلک یخالفون عن امره چې هغوی مخالفت کوي د امر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، ان تصیبهم فتنه چې وبرسیږي دوی ته عذاب فتنه مصیبت او د مانعت الخلو د پاره ده، په دنیا کې به ورته فتنه ورسیږي عذاب، او یصیبهم یا به ورسیږي دوی ته په آخرت کې عذاب علیم عذاب دردناک او د مانعت الخلو د پاره ده، دواړم کې دي. الا واوري خبردار شي، ان لله ما فی السماوات والارض، بشک د الله د پاره دی هغه چې په اسمانونو او زمکو کې دي. نو که تاسو پیغمبر علیه السلام نه اجازه وغواړئ او عذر ورته پیش کړئ، نو که دا عذر هم دروغ ویلی وي نو الله پې عالم دی، نو دروغ به نه وایي. قد یعلم خامخا قد یعلم په تحقیق سره الله خبر دی،
ما انتم علیه هغه چې تاسو ور باندې یی من الایمان والنفاق ما انتم علیه عبارت د ایمان یا د نفاق نه ده الله پاغي خبر ده و یوم یرجعون الیهم او په هغه ورځ کې چې دوی به الله پاک ته راجیش و یوم یرجعون الیه فینبئهم پس خبردار بکړي الله پاک دوی بما عملوا په هغه عملونو چې دوی کول په صورت د جزا کې به خبردار کی والله بكل شيء علیم الله په هر ممکن او په محال او په ممتنع په هر شی باندې الله عالم دی دا بل سورۃ فرقان په ترتیب جمعی سره 25 نمبر سورۃ ده او په ترتیب نزولی سماوی سره 42 نمبر سورۃ ده د سورۃ یاسین دا سورۃ رست نازل شوه ده